السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم دین محمد مومند او تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کہانی. دې وخت زه په ګلبهار چوک کې ولاړ یم. نن به موږ خبرې کوو په موسم باندې چې پېښور سره سره د خیبر پښتونخوا چې څومره اضلاع دي په دې کې ډېر وخت نه چې دی بارانونه نشته، او دا بارانونه د اکتوبر په پیله هفته کې شوي، هغې نه پس بیا بارانونه نه دي شوي چې د هغې د وجې ډېره فضایي آلودګي خوره شوې ده او ډېر چې کوم موسم سره تعلق لرونکي بیمارۍ نه دي هغه ډېرې زیاتې دغه شوي. په هغې کې نزله، زکام، ټوخی وغیره. پېښور درې غټ هسپتالونو کې چې کوم دی د بیمارانو ډېر زیات تعداد روزانه په بنیاد باندې راځي. دغه شانتې چې څومره پرایویټ کلینیکې دي هلته هم ډاکټرانو له چې دی داسې ډېر مریضان دي چې هغه ټوخي او زکام او په نزله کې مبتلا وي، او دا یو وایرل انفیکشن دی چې ډاکټرانو دا خبره کوي چې یاره دا چې د دوایانو سره چې دی نه ښه کېږي. نو مطلب د دې خپل یو ټیم یا 3 4 5 ورځو کې لکه دا خپله به ټیک شي. مین وجه دا ده چې باران نشته دی. موږ سره دلته یو څو ملګري ولاړ دي، دې سره خبرې کوو، پوه شولې چې هغې دې باره کې څه وایي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دا راته ووایه چې پېښور کې ډېر وخت نه چې دی بلکې د خیبر پښتونخوا څومره اضلاع دي په هغې کې باران نه دی شوی، دې د وجې ډېرې زیاتې بیمارۍ خورې شوي دي. دې حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ؟ رب ته به سوال وکړو او د ټولو عوامو ته هم دا سوال کوو چې تاسو ټول راټول شئ چې موږ رب ته سوال وکړو، هغه ته زاري وکړو، په ژړا شو ورته چې په موږ باندې رب د خیر او د رحمت باران وکړي. او چونکې باران نشته تقریبا 2.5 3 میاشتې وشوه چې په آل پاکستان کې باران نشته، خشکسالي ده. د دغې وجې فصلونه هم ډېر زیات بېسوره دي او بیمارۍ خو ډېرې زیاتې عامې شوي دي. په هغې کې د جوړونو بیماري شوه، زکام شو، ټوخی شو، د سینې خرابېدو شو، څه غریبي شي، څه بیماري شي. نو د دغې وجې حالات ډېر زیات خراب دی. نو په دې هکله زما ډاکټرانو ته هم خواست چې هغوی ګیر چاپېر داسې فري کیمپونه ولګوي چې زموږ د عوامو ته څه ناڅه د میډیکل سهولیات مهیا شي، او حکومت له هم پکار دی چې لکه غریبانو سره د میډیکل په باره کې څه ناڅه کومک وکړي. نو الله د خیر او د رحمت باران وکړي. نو حالات ډېر زیات خراب دی. ورور زموږ د ورور ډېرې ښې خبرې وکړلې، او یو خبره زما ډېره خوښه شوه چې یاره دا زموږ اعمال دي. زموږ اعمال داسې دي چې هغې د وجې الله پاک سره ناراضه دي. نور ملګري م ولاړ دي، دا د WSSP والا یو ملګری دلته رالو ورسره ولاړ دی. باران نشته د ډېر وخت نه پېښور کې څه به ووایې ته؟ والله بس بارانونه نشته ولا څه وکړو، بس په مدینه کې باران شوی لا نه بس موږ دوا غواړو چې الله دې باران وکړي د رحمت والله بس دغه شان. یو بل ملګری موږ سره ولاړ دی، هغې نه به معلومات کوو. ډېر وخت وشو په پېښور کې باران نه دی شوی، هغې د وجې ډېره خوشحالي ده، بیمارۍ نه دي. څه به ویل غواړئ تاسو؟ بس الله دې خپل فضل او کرم وکړي. بس دا خو الله وی والله رسول وی چې کله الله انسان نه ناراضه شي، چې ناراضه نو به په ټیم بارانونه نه کېږي، بې ټیمه بارانونه به کېږي. نو دوست چې دی لکه داسې ځمکې دي چې خلکو پې لکه غنم کرلي دي، باراني ځمکې دي، باران ونه شي، بس هغې هغه ټوله خواري یا څه محنت خواري ضایع شي. بس الله ناراضه دی چې کله بیا فصلونه تیار شي، غله تیار شي، نو بیا پې الله بارانونه هم ورئ، ګلۍ هم ورئ، هغه فصلونه ضایع شي. نو بس دا ټول زموږ د خپلو اعمالو نتیجه ده. بس الله پاک د خپل فضل او کرم وکړي، او دا 3 4 میاشتې بارانونه نه دي شي، ټوله خشکسالي ده. نو دا څومره لوګی دی، دا دوړه ده، دا ټول چې دی نو لکه ماحول ډېر زیات آلوده دی. دې د وجې چې دی نو د خلکو چې دی نو د ساه بیماریانې شوې، زکامونه شو، ټوخی دی، هر قسمه بیماریانو کې مبتلا شو. نو بس الله پاک د خپل فضل او کرم وکړي، او الله دې بس په موږ په حال باندې رحم وکړي، او الله دې په ټیم بارانونه وکړي. ډېره مهرباني جي. تاسو د دې ملګرو خبرې واورېدلې چې یاره مین خبره دا ده چې الله پاک ناراضه دی. الله چې کله راضي شو انشاءالله باران به وشي. باران نه کېدو د وجې چې د فضایي آلودګي ډېره زیاته شوې ده، او هغې سره د سترګو تریخوالی چې کوم دی دا هم کېږي، او پرایویټ کلینیکونو کې چې دی نو ډېر زیات رش دی د بیمارانو، او دا نزله، زکام، ټوخی دا ډېر زیات شوی دی. نو الله نه به موږ دا سوال کوو چې الله پاک باران وکړي چې دا کوم بیمارۍ نه دي دا خیر سره چې کوم دی رفع شي. موسمیات دا وینا کړې ده چې د نن نه پېښور او د خیبر پښتونخوا چې نور څومره اضلاع دي په هغې کې د باران کېدو امکان دی، او چې څومره غریزي علاقې دي، پهاړي علاقې دي، په هغې کې چې دی د واورې ورېدلو چې دی امکان ظاهر کړی دی. نور کارونه د الله دي چې اوس باران کېږي او که نه کېږي، ولې چې د غیب علم صرف الله ته دی. دا وجې زموږ نن ویډیو آینده د نوي ویډیو سره به ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو. اوس موږ له راکړه اجازت. رضي الله په امان.